نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله په تاسو کې یو سړی مونځ ته ودرېږي د امام سره، امام صاحب وایي سمع الله لمن حمده او مقتدی وایي ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا لك الحمد، نو وی دغه وخت کې فرشتې په اسمان کې دا کلمه وایي چې اللهم ربنا لك الحمد. نکه د دې مسلمان منځګزار او د فرشتو دا اللهم ربنا لك الحمد یوځای شو، نو د دغه انسان ټول ولا ګناهونه الله پاک معاف کړي. یو بل روایت کې راځي چې کله امام صاحب ولد ضالین وایي او مقتدیان وایي آمین، نو فرشتې په اسمان کې وایي آمین. چې کله د فرشتو او د دې منځګزار آمین یوځای شو، الله پاک به د دې انسان مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. دیو جن بعض روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو مونږ کوئ په ښه طریقې سره مونږ کوئ، چې تاسو رکوع کوئ په ښه طریقې سره رکوع کوئ، سجده کوئ په وقار سره سجده کوئ، په سکون سره سجده کوئ، په اطمینان سره سجده کوئ.